بسم الله الرحمن الرحیم. یو مرګري سوال کړی دی چې د یوې میاشتې حمل ضایع کول څنګه دي، د عذر په بنا باندې یا بغیر د عذر نه. نو فقهاو په دې کې کلام کړی دی چرې د دې حمل سره د زنانه د مرګ خطر وي یا د زنانه وجود ته د نقصان رسیدو خطر وي یا د حمل په وجه باندې د دې زنانه پی بند شي او چې کوم ماشوم شوی دی هغه ته نقصان رسی او د دې ماشوم د پلار دومره گنجایش نه وي چې دی د پیسو په ذریعه باندې د بچی لپاره د پیو بندوبست وکړي. نو بیا د یو تجربه کار مستند او مسلمان ډاکټر په مشوره باندې چرې د دغه عذرونو په بنا باندې دا حمل وغورځي، نو د دې شریعت کې گنجایش شته او فقهاو د دې مدت 4 میاشتې یعنی 120 دن چې کوم دي دا مقرر کړی دی. دا د عذر په بنا باندې به غورځي، که بغیر د عذر نه چا حمل وغورځو ساقط یې که نو دا شرعا جایز نه دی. دا په هغه صورت کې چې کله د حمل کې سالانی راغلی، که چېرې حمل کې سا راغله روح پکې راغی او بیا د هغې نه بعد چا دا وغورځو اسقاط یې وکړ نو بیا خو حرام هم ده، ګناه کبیره هم ده او د یو پاک نفس د قتل مترادف هم ده. نو لہذا د عذر په بنا باندې داسې کول شرعا جایز دي او بغیر د عذر نه په هیڅ صورت کې چې کوم دي دا جایز نه دي.